بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کو چې یو انسان پښمنی وکي نو د د په غاښونو کې دغه پښمنی د خوراک ذرات پاتې شي. مثلا غوښه یو خوړه یا نور د څه خوراک یو خوړو چې د غي ذرات او ریشې په د غاښونو کې پاتې وي. بیا د روزې په حالت کې داسې قسم ریشه دا تیر کی یا خپل تیر شي نو دې سره روزه ماتيږي او کنه. علامه شامی لیکلی دی وان اکل ما بین اسنانه لم يفسد ان كان قليلا وان كان كثيرا يفسد والحمصة وما فوقها كثير وما دونها قليل وان ابتلع من الخارج يفسد. اوس چې دی غاښونو کې کما غوښه یا نور قسم خوراک ذرات انختی دي او دا د انسان خود به خود تیر شوا د پکې څه اختیار نو بلا اختیار تیر شوا نو کو چرته دا د چڼې د مقدار برابر وي دا غوښه دا ټوکړه یا دا کم خوراک چې په د غاښونو کې انخته دي د چڼې د مقدار برابر وي یا د دې نه زیات وي او دا تیر شو نو روزه ماته شو او د دکې ورځې د روزه قضایي براګرځي رمضان نه پس البته کفاره پې نشته. او کو چرته دغه ریشه کم چې غاښونو کې انخته ده دا د چڼې د مقدار نه کم وي او تیر شو خود به خود نو دې سره روزه نه ماتيږي. علامه شامی دا جزئیه لیکلی دا کو د غاښ بده کنارو کې د غوښې ټوکړه یا نور د خوراک سیزونه انختی وي او د روزې په حالت کې یو انسان د غاښ نه رو باسي د خولې نه رابر کی او بیا ورواچي او تیری کی نو په دې صورت کې کو دا د مقدار د چڼې نه زیات وي او کو کم وي او کو برابر وي په هر صورت کې روزه ماته شو او د دک کې روزه قضایي براګرځي. کفاره په دې صورت کې نشته. والسلام.